یو کس وایي چې نن سبا د غزې حالات محتاج د بیان نه دي، لیکن د مسلمانانو په مقابله کې غیر مسلم د هغوی دپاره زیات مؤثر آواز اوچتوي. د دې وجه سره مسلمانان په حیثیت مجموعي په دې مقابله کې ډیر کمزوري. د دې علاج څه دی؟ د دې علاج دا دی چې مسلمانانو کې بزدلی ده. د الله رسول فرمایي چې یو وخت به راشي په تاسو باندې ستاسو مثال به داسې لکه څنګه چې په دسترخوان باندې خوراکونه پراتی او نهور خلق غیر چاپیر دسترخوان نه کینې او دسترخوان نه ځای په ځای دا نوړی غټې غټې اوچتوي او خوري یې، نو ستاسو مثال په دسترخوان د هغې خوراک دی او دا مختلف قومونه به تاسو اوچتوي. نو کله افغانستان کې خلک اوچت کې شهیدان کې او کله په عراق کې او کله په برما کې او کله په سومالیا کې کله په یو ځای کې کله په بل ځای کې، بیا چې کوم دی نو په غزه کې د ډېر وخت راسې دا کیسه شروع ده. نو دا بزدلي ده او جبن دی چې مسلمان نه اوچتوي. دی وایي چې زما خېټه ډکوي او زه په امن کې یم په ارام کې یم، نو زما په دې خپل ارام کې دا خلل ولې اچوم چې زه اواز اوچتوم؟ ځکه چې زه بې ارامه کېږم او ما ته به زما بچو ته به زما کاروبار ته زما کور ته به نقصان ورسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس صحابه وکړه دا به څه وجه یا رسول الله؟ ځکه چې هغوی دا ذهن کې نه راتله چې مسلمان به دی به څه نه کوي، دشمن به اوچتوي. ورته یې وفرمایل چې تاسو کې به وهن پیدا شي. وی وهن څه شی دی یا رسول الله؟ د وهن لغوي معنی پیژنده، لیکن تپوس کیفیت په باره کې کېږي. وی چې وهن دا د حب الدنیا و کراهیت الموت، دنیا سره محبت او د مرګ سره نفرت دا و پیدا شي. زه مړ نشم، بچی مې مړه نشي، ښځه مې مړه نشي، مال کور مال لی کور مې وران نشي، مال په بینک کې بیلنس پروت دی هغه مال لی بینک به تباه شي، زما مال به لاړ شي، دکان دا مال دی دکان به مې وران شي او بس چې میزایل پې راخوشی شو. د الله رسول مخکې نه فرمایلي د دې وجه دا ده. کافر چې اواز پورته کوي نو دا یاد ساته هغوی هم د خدای دپاره نه کوي، هغوی د دې دپاره کوي چې هغوی وایي جنګ ښه شی نه دی، ستا نه زیات کافر د مرګ نه یریږي. نو هغه ځکه وایي که دا جنګ اوږد شو نو هسې نه موږ پکې چېرته راګیر شو. او یا بعضې کافر داسې وي چې په هغوی کې رحم او مهرباني ستا په مقابله کې ډېره ده، لیکن د هغه مهرباني هغه ته په آخرت کې کار نه ورکوي.